बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे टॉपिक जमुन दे फाइल IO मतलब इनपुट आउटपुट in Python. The session input output Python can be used to perform operation on a file, read and write. द दे मतलब दे पर कंप्यूटर के जमुंगा यो फाइल सेव दे पागरीबन दी मुंगा ऑपरेशन परफॉर्म कोले शू संगबी मतलब संगबी मुंगा ऑपरेशन परफॉर्म कोले शू मतलब खपल कोड के दासी लाइंस लिखले शू या दासी कोड लिखले शू चे तागे पर वजह दे फाइल त मुंगा एक्सेस को पदे की लगा संग डेटा रीड कोले शू राइट कोले शू अपडेशन की कोले शू अपेंड कोले शू एंड सो ऑन. इनपुट आउटपुट फाइल स्टार्ट कولو نه مخکې یو خبره دوه لازمي دي. تاسو ټولو به اورېدلی ریم نوم اورېدلی رینډم اکسس میموري ریم نوم تاسو ټول اورېدلی دی. دا زمونږه د کمپیوټر داسې میموري ده چې دې کې دا د دې ایگزیکیوشن چې دا د پروګرامینګ په دوران کې د دې ایگزیکیوشن ډېر زیات فاسټ وي. زمونږ دا کوډ یا پروګرامینګ ټول ویریبل په ریم کې سیو کیږي. خو دا ریم چې دی دا څه شی دی؟ دا وولټایل دی. وولټایل څه مطلب دی؟ چې کله موږ خپل سیسټم باندې بند کو آف کو نو د ریم دا ټوله ډیټا چې کوم ده په دې کې چې څومره ډیټا سټور شوي ده هغه ریفریش شي ختم شي ځکه چې دا ټمپرري ډیټا ده. نو کله لیکن اگر موږ دا خپل ډیټا دا پرمننت ډیټا نه پر ریم ده نو موږ ته چې کله ضرورت پیښ شو د پرمننت ډیټا د سټور کولو لپاره دا به موږ سټور کول غواړو نو دا انفارمیشن به موږ د ریم کې نه سټور کوو بلکې خپل سیستم کې به د فایل په شکل کې خپل سیستم کې دا موږ څه کوو سیو کولی شو. انپوټ آوټپوټ فایل دا یو داسې شی دی داسې شی موږ ته ریفر کوي چې یو پروګرامر د پایتان په کومه طریقه باندې د ایکسټرنل فایل سره انټریکشن کوي. څنګه به دا ایکسټرنل فایل اوپن کیږي څنګه به د دې کنټینټ چې کوم دی ریډ کیږي او څنګه به په دې کې دې کنټینټ کې رائټ کیږي ډیلیټ کیږي یا څنګه په دې کې دا څنګه کیږي د دې د کنټینټ چې دا به کلوز کیږي. اوس په دې کې اهم خبره څه ده چې موږ ته د انپوټ آوټپوټ ضرورت ولې پیښیږي د دې ضرورت موږ ته ولې راځي. موږ ته بعضې وخت ډیټا پرسیسټ کولو ضرورت راځي. پرسیسټ کولو مطلب څه دی چې سیو کول دي. موږ ته د بعض وخت خپل ډیټا سیو کولو ضرورت پیښیږي په یو ایکسټرنل سورس کې یا په فایل کې یا فایل په شکل کې هر څه چې تاسو سیو کوئ ایز ا فایل سیو کیږي که هغه ټیکسټ فایل وي که هغه ایمیج فایل وي که ویډیو فایل وي که ساوند شکل کې هر څه چې دا زموږ صحیح دا زموږ فایل وي. تاسو بل دلی چې مونږ په ویریبل کې مونږ ډیټا سٹور کوو خو دا ډیټا چې داسې دا ټمپرري ما تاسو ته وی دا چرته زی دا په ریم کې او ریم والا ډیټا چې کومي دا پرمننت نه دا ټمپرري. چې کله پروګرامینګ ایگزیکیوټ کی نو دا ټول ویریبل دا ټول ډیټا چې کوم دا داسې شي دا واشډ اوټ شي په دې کې ټول ویلیو چې کوم دی ټول ډیټا چې کوم دا هغه څه شي واشډ اوټ شي. نو هغه څه شي واشډ اوټ مطلب ختم شي which means چې د دې نه پس موږ نه د داسې شي موږ ته د داسې شي ضرورت را پیښ شي د داسې میکانیزم ضرورت را پیښ شي چې هلته موږ خپل ډیټا چې کوم دی دا موږ پرسیسټ کو نه کې ټمپرري ډیټا کې دا موږ پرسیسټ کو بلکې چلو کو په یو خاص میکانیزم یو خاص طریقې باندې موږ خپل ډیټا پرسیسټ کو سیو کو. مطلب دا دی ان شارټ ان سمپل ورډز د IO فایل مطلب څه دی انپوټ آوټپوټ فایل مطلب څه دی
how can we open a file, how can we read data from a file, how can we write some data to a file, how can we close a file, and at the end how can we delete a file. دا زمونږه input output دی. اوس مونږه فایل کو فایل څه شي دی فایل زموږ سره یو دوه ټول فایل چې کوم دی ټول قسم فایل چې دا په دوه حصو کې تقسیم دي. نمبر 1 ټیکسټ فایل، نمبر 2 باینري. ټیکسټ فایل څه شي دی د دې کوم ډیټا چې دا په کریکټر فارم کې سیو ده سمپل، او باینري دا نان ټیکسټ فایل دی. دا یو ټیکسټ فایل شو، دویم چې دی دا نان ټیکسټ فایل شو. ټیکسټ فایل زموږ سره قسمونه کم دي. ډاټ ټي ایکس ټي کوم چې موږ ټیکسټ فایل کې ډاټ ډاکس چې کوم دی ایم ایس ورډ والا فایل چې کوم دی ډاټ لاګ چې دی دا هم زموږه یو ټیکسټ فایل دی. باینري فایل ته موږ نان ټیکسټ فایل وایو. دا ایم پی 4 ایم پی جی پی ان جی جی پی جی کوم پکچرز او موویز او ساوند وغیرہ دا چې څومره دي دا زموږ سره په نان ټیکسټ فایل کې راځي. اچھا اوس د فایل سره د فایل اوپن کولو سره یا د فایل سره انټراکشن کولو دپاره به مونږ د ټولو نه مخکې مونږ خپل فایل چې کوم دی هغه اوپن کوو، او دا چې کوم دی دا زمونږ بیسک اپریشن دی په فایل باندې. په فایل په سره انټراکشن کولو سره زمونږ لومړنی سره اوپن کول دي. د دې مثال به داسې ووایو لکه لایبرري کې زموږ سره ډېر شی بوکس وي او ډېر شی فایلونه وي، او کوم چې زمونږه ډے ټو ډے فایل دی هغه مونږه راواخلو او د یوز کولو نه مخکې د دې فایل د یوز کولو نه مخکې مونږه د هیڅ سره څه وکړو، اول به مونږ دا څه وکړو اوپن کړو. اوپن کولو نه بعد دې نه مونږه ډیټا څنګه ریډ کوو، او به وګورو څنګه چې مونږ دا لایبرري کې ډیټا رایټ کوو وغیره څنګه چې کوو هغه به مونږه وکړو، او ایټ د اینډ خپل فایل چې کوم دی هغه به مونږ څه کوو کلوز کوو. دغه شانتي اپریشنز مونږ به په پایتان کې اپریټ کوو په خپل فایل باندې. نو د ټولو نه مخکې چې کله مونږه فایل ریډ کول یا کلوز کوو یا رایټ کوو د هغې نه مخکې مونږ کم کمانډ یوز کوو. دا زموږ سره بلټ ان فنکشن دی، بلټ ان کمانډ دی اوپن. مونږ به اوپن کی ورډ چې کوم دی دا به څه کوو یوز کوو. We have to open a file before reading or writing. ټولو نه مخکې موږ تاسو ته وایو چې بیسک اپریشن زموږ سره اوپن دی. کله چې موږ په دې خپل فایل کې ریډینګ رایټینګ ډیلیشن اپډیشن کوو د هغې نه مخکې موږ خپل فایل څه کوو اوپن وکړو، چې د هغې لپاره زموږ سره څه دی اوپن یو بلټ ان کمانډ دی زموږ سره، بلټ ان فنکشن دی زموږ سره. نو موږ چلو کوم موږ به اوپن کی ورډ استعمال کوو، کوم فنکشن چې اوپن به ولیکو او د هغې اوپن چې کوم دی د هغې نه پس به مونږ په دې کې دوه پیرامیټرز خپل پاس کوو. نمبر 1 پیرامیټر څه دی فایل نیم به مونږ سینډ کوو. فایل نیم به څنګه دا زمونږ او ودین فایل نیم چې کوم دی دا به زموږ سره په ودین ډبل کوټیشن یا سنګل کوټیشن کې به مونږ دا ولیکو. که فرض که زمونږ د فایل نوم وي سیمپل ډاټ ټي ایکس ټي دا څنګه چې ما دلته تاسو ته منشن کړی دی، نو دا به مونږ پوره کې پوره نوم لیکو ورسره سره د ایکسټنشن. که ټي ایکس ټي فایل ډاټ ټي ایکس ټي به لیکي، که ډاکس فایل لیکي ایم ایس ورډ والا دا به ډاکس لیکي، او که فرض که لاګ والا د هغې نو ډاټ لاګ والا به نوم ورسره دا هم منشن کېږي. بیا به کاما شي، دویم پیرامیټر به پاس کوو چې هغې ته مونږ وایو موډ ود ډبل کوټیشن یا سنګل کوټیشن. د دې څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې زمونږ دا فایل چې دا په کم فارمیټ کې به وي، زمونږ دا آی او فایل چې دا په فارم کولو دپاره به موږ څه کوو، یا به زمونږ ریډ جو آر به لیکو چې رایټ هي رایټ موډ وي موږ به ډبلیو لیکو. دغه شانتي موږ د دې څه وکړو د دې فارمیټ پر پاس کوو. دویم پیرامیټر به زموږ سره موډ دی چې هغه به موږ څه کوو دا به موږ پاس کوو. in simple words د موډ دا مطلب دی چې کله مونږ ریډ کوو خپل فایل سره مونږ
څه عمل کوو، څه پرفارمنس موږ په دې باندې کوو، څه اپریشن موږ په دې باندې کوو، نو هغې دپاره به موږ دا موډ استعمالوو. که موږ یې ریډ کوو نو موږ به آر ولیکو، که موږ رایټ کوو په دې کې نو موږ به څه ولیکو، ډبلیو ولیکو اینډ سو آن. که فرض که موږ په دې کې هیڅ هم پاس نه کوو نو بای ډیفالټ دا به موږ ته د دې پایتان موږ ته څه راکوي، دا به موږ ته ریډ راکوي چې دا موږ خپل فایل څه کوو، ریډ کوو. او که فرض که موږ خپل موډ چې کوم دی هغه ریډ ولیکو، آر ولیکو، مطلب دی موږ خپل فایل چې کوم دی هغه موږ ریډ کوو او ته هلته بیا لاندې په خپل ټیکسټ کې رایټ کې یا ډیلیټ کې، نو دا زموږ سره پاسیبل نه ده. دا به موږ ته سره کوي، دا به موږ ته ایرر راکوي. د دې نه پس به زموږ بل دغه راشي ریډ به موږ ته څه کوي، دا به موږ ته ریټرن کوي زموږ انټایر ډیټا. مطلب اف ډاټ ریډ دا کوم دغه چې دی دا موږ په یو ویریبل کې واغستی دی، اف ډاټ ریډ کومه د څه شی زموږ د خپل انټایر ډیټا کومه چې یا ټي ایکس ټي ده یا ډاکس دی، دا هر څه چې دی هغه موږ ته څه که ریټرن که. راځئ دا په پایتن کې موږ څنګه کوو. زه به دلته لاړ شم خپل فولډر ته او دلته به زه دغه جوړ کړم، یو ټي ایکس ټي فایل به زه جوړ کړم. دې کې نه جوړو، سمپل ټي ایکس ټي فایل به جوړ کړو. د ډیمو په نوم باندې ډاټ ټي ایکس ټي دا ما خپل یو فایل جوړ کړو. په دې کې فرض کا زه ولیکم چې I am learning Python from MTCI. بس دا ما خپل یو ټیکسټ په دې کې ولیکو او سیم مې کو. زه خپل دلته بیا رالم، زه دلته اوس هغه شانتې یو دا فایل زموږ سره ایکسټرنل فایل کې دا زموږ سیو شو ډیمو ډاټ ټي ایکس ټي په نوم باندې. دا زه اوس اکسس کوم او اوپن کوم. د څنګه به کوم، اوپن ما تاسو ته د اوپن کمانډ به موږ یوز کوو. په هغې به موږ 2 پیرامیټر یوز کوو او پیرامیټر زموږ څه دي، نمبر 1 زموږ فایل نیم دی چې هغه څه دی ډیمو ډاټ ټي ایکس ټي ایکسټنشن به ورسره هم ورکوو او ودن ډبل بریکټس یا کوټیشن یا سنګل کوټیشن کې به دا موږ ورکوو. کاما اوس په دې کې زه څه اپریشن په دې کې پرفارم کوم، دا زه ریډ کوم. چې دا زه ریډ کوم نو زه به څه وکړم، آر به ولیکم. چې آر ولیکم زه بیا انټر کوم. نو په دې کې به زه اوس زه په یو ویریبل کې دا ما څه کوم پوټ کوم. نو زه به اوس څه چل وکړم، اف ډاټ ریډ به یې کړم. ما تاسو ته وویل چې ریډ ما ته به څه راکوي، ریډ به ما ته زما دا انټایر ډیټا چې کوم دا کوم چې موږ دا اف کې سټور کړی ده، دا اوپن د ډیمو د ټي ایکس ټي موږ په اوپن کړی دی، په څه کې اف کې موږ دا کړی دی او دی به موږ ته دا انټایر زما دا انټایر ډیټا چې دی دا به ما ته دا په یو ویریبل کې سیو کړو او پرنټ که ما ته څه شی زما دا ډیټا زما دا مای انټایر ډیټا وید دا سره هم پرنټ کړو ټایپ، چې زما دا ټایپ سره هم پرنټ کړه. دا چې زه کله ایگزیکیوټ کړم دا تاسو وګورئ. اچھا دلته موږ پیرنتھیسز یې کړي دي، کله موږ پیرنتھیسز ولیکو دا موږ ایگزیکیوټ کوو. دا تاسو وګورئ زما هغه فایل دی کوم چې دا زما دا ډیمو فایل دی، په دې کې ما څه لیکلي دي، I am learning Python from MTCI. دی دلته موږ ته زموږ دا فایل چې کوم دی دا موږ ته ریډ کو او ورسره دا زموږ ډیټا شو انټایر ډیټا چې دی موږ ته ریډ کړه. او د دې سره موږ خپل ټایپ هم چې کو چې زموږ دا ټایپ چې کوم دی زموږ ډیټا چې د کوم په فارم کې دا په سټرینګ فارم کې دی. دلته یو خبره نوٹ کول پکار دی، دلته مونږه الان سات مونږه سیمپل پروګرام کو د آی او فایل انپوټ آوټپوټ فایل از د کولو لپاره نو مونږه سیمپل فایل یوز کو ډاټ ټي ایکس ټي. دا بالکل سیمپل دی. دا ډاکس هم کې دی شي، د متاسو ویلو دا لاګ هم کې دی شي، هر څه کې دی شي. کم یو فایل چې سړی لوډ کوي دا غیر لوډ کول بیا جدا جدا طریقې دي.
خو موږ نن ساز سمپل دا دغه کوو ټیکسټ والا فایل چې کوم دی دا موږ لوډ کوو نو دا آینده لیکچر کې موږ اوس دا ټول ون بای ون دا ډسکس کوو خو نن ساز موږ سمپل اپلیکیشن د سمپل کوډ د موږ شروع وکړه چې تاسو په سمجھ کې په اسانه باندې راشي او ایٹ د اینډ همیشه کله چې موږ خپل فایل اوپن کړی نو د یو ښه پروګرامر نشانی دا دی چې د خپل فایل چې دی دا په خپل کلوز کوي هم د کلوز لپاره به زه چل کوم اف ډاټ کلوز به زه لیکم کله زه دا انټر کوم دا فایل زموږ سره کلوز شي دی زموږ سره اوپن پاتې نشي دلته به ستاسو په ذهن کې یو خبر راځي چې فرض کوو موږ دا فایل خپل فایل چې کوم دی دا کلوز نه کوو نو دا موږ ته څه دغه راکوي اصل کې دا یو ریسک دی دا یو د ښه پروګرامر او یو ښه افیسر دغه دی ریسپانسیبلټي جوړیږي چې د دې خپل کوم فایل چې کوم دی کوم دغه چې دته په حوالې د هغې ریسپانسیبل دی نو که فرض کړه دا زموږ سره اوپن پاتې شي نو دا ریسک دی چې بل څوک راتلی شي په دې کې ایډیشن کولی شي موډیفیکیشن پکې کولی شي ډیلیشن پکې کولی شي نو دا بیا د غټ غټ ارګنایزیشن دپاره یا زموږ دپاره یا زموږ د جاب ډسکرپشن دپاره دا زموږ صحیح دا زموږ نقصان بیا دلته اوس مونږه څه زده کړل مونږه لاول اوپن زده کړو کله چې موږ خپل فایل اوپن کوو او د هغې نوم ورکول کوم نیم چې کوم دی او د هغې کې بیا مونږه خپل موډ ورکول دي د موډ دپاره زموږ سره دلته مختلف کرکټرز دي لکه د آر چې دی دا د څه دپاره دی دا زموږ دپاره دی د ریټینګ دپاره او دا صحیح دا بای ډیفالټ موډ هم وي موږ تاسو ته ویلو که دا فرض که مونږه ونه لیکو نو بای ډیفالټ په پایتن دا څه کوي ریډینګ کوي رائټ ډبلیو د سره لپاره راځي اوپن فار رائټینګ دا رائټینګ دپاره راځي خو دلته سره بله خبره ده ټرنکیټینګ د فایل فاست د دې څه مطلب دی د دې دا مطلب دی چې دی به اوور رائټینګ کوي اوور رائټینګ به څنګه کوي کله چې موږ ډبلیو استعمال کوو خپل موډ کې نو لاول به دی ټوله ډیټا چې کوم دی دی به لاول دا ډیلیټ کړي او د هغې نه پس چې موږ څه لیکل غواړو هغه به دی ولیکي د هغې لپاره موږ سره استعمالوو ډبلیو X د سره لپاره د create a new file and open it for writing دا د نوی فایل لپاره د استعمالیږي A چې دی append open A د موږ سره لپاره append لپاره راځي open for writing appending to the end of the file if it exists مطلب دا دی چې کله موږ یو فایل دا موږ چې دا ډبلیو وي ډبلیو چې موږ استعمالوو نو لکه په دې کې موږ رائټینګ کوو نو دا څه شي دا به ډیلیټ شي او بیا موږ چې څه لیکل غواړو هغه اوور رائټ شي نو په اپینډ کې داسې نه وي څه لیکل الریډي شوي دي په هغې پسې چې موږ لیکل کول غواړو په هغې پسې نیکسټ موږ لیکل غواړو فرض کړه زموږ سره یو فایل کې موږ اے بي سی لیکلي دي او موږ پسې ایکس واي زیډ لیکو نو په ډبلیو کې به څه وشي د اے بي سی به ټرنکیټ شي ختم شي لاول او دا به اوور رائټ شي په ایکس واي زیډ باندې په اپینډ کې څه چل کېږي اے بي سی به الریډي لیکلی شوي او ایٹ د اینډ بس چلو شي ایکس واي زیډ به ولیکلی شي او ایچ دا د اپینډ دپاره استعمالیږي په انګلیش کې اپینډ څه ته وایي چې یو شی ایٹ د اینډ ایټ کول ته موږ څه وایو اپینډ وایو بل زموږ سره دی باینري د باینري دپاره موډ دپاره موږ بي استعمالو او ټي موږ استعمالو د ټیکسټ موډ دپاره دا هم بای ډیفالټ دی دلته خو به موږ وایو چې لکه دلته خو موږ ته موږ څه وایو د ټیکسټ موډ دپاره دلته موږ ټیکسټ موډ استعمال کړی دلته خو موږ ټي نه دی لیکلی نو دا هم دلته آر ټي موږ لیکلی شو او ما تاسو ته ووایي کله بای ډیفالټ یو شي نو هغه موږ ونه لیکو نو دا فرق نه کوي او پلس د څه لپاره استعمالېږي دا اوس موږ مخکې ون بای ون وایو خو الان سات دا موډ چې دي دا په نه راغلي د پلس دا مطلب دی که فرض کا زه وایم چې ډبلیو ولیکم او بیا ډبلیو پلس ولیکم د ډبلیو مطلب به دا چې اوور رائټینګ وکړه او د ډبلیو پلس په څه مطلب وي چې ماته رائټینګ هم وکړه او پلس ریډینګ هم وکړه مطلب دی دوه موډ چې کوم دي دا یو ځای کول دي فردر موږ په ریډ کې لږ نور ریډینګ لکه مطلب ریډ دا نور موږ هم سټډي کول غواړو زموږ سره موږ دا عام وی چې اف ډاټ ریډ اچھا دلته موږ یو بل پیرامیټر هم دلته پاس کولی شو فرض که
مونږه دا زوړ ډیټا ده زموږ سره او په دې کې زه ولیکم چې اف ډاټ ریډ په ریډ کې زه ولیکم دلته 5 مطلب دی چې زه د خپل کوم زما چې دا کوم فایل دی دا په دې کې زه یو خاص کریکټر لکه موږ چې اسلایسینګ او انډیکسینګ غونډې کوو هغه شانتي دا کوم چې زما دی لونلی 5 کریکټر چې کوم دی د دې ماته شو شي نو 5 پس شي 1 کاما دا سپیس دی به 2 شي 3 4 او سپیس آی ام به راشي دا چې زه کله دا کلیک کوم دی به څه شي آی ام به راشي آی ام په 5 کریکټرز کې دا راځي لکه د سپیس په دې کې شامل وي دغه شانتي مونږه خپل فایل چې کوم دی دا لاین بای لاین چې دی دا مونږه لاین بای لاین ریډ کولی شو د لاین بای لاین لپاره مونږ به څه یوز کوو ریډ لاین یوز کوو څنګه به کوو فرض کړه زه د خپل آرګومنټ چې دا پاس کوم کټ کوم ډیټا له به زه ورکړم فرض کړه لاین 1 به شي اف ډاټ ریډ دغه لپاره مونږ څه وکړو f dot read lines او print کوم ځان ته خپل زموږ ډیټا نو دا لاین 1 موږ ځان ته خپل print کوم نو دا موږ ته زموږ لوړنۍ لاین چې کوم دی دا موږ ته print کی چې به صحیح I am learning دا خو سره ذکر راځي چې دا دویم لاین کې راځي نو آلریډي موږ خپل لاین چې کوم دی دا ریډ کولی شو لاین بای لاین اچھا دا لاین نه دی دا لاین دی سټیل وکړو موږ به د خپل ډیټا چې کوم دی لاین بای لاین چې کولی شو د دې لپاره موږ صحیح استعمالو ریډ لاین استعمالو دا چې موږ ایگزیکیوټ کوو تاسو ګورئ موږ د لوړنۍ لاین چې کوم دی دا موږ څه شو پرنټ شو I am learning similarly زه دا غواړم چې زه دغه کوم د دویم لاین چې دی دا هم ځان سره پرنټ کما نو هو دغه کمانډ به زه کاپی کوم پیسټ وکړم دلته به زموږ سره دا څه شي لاین 2 وشي او دلته به موږ هم دا څه کوو لاین 2 وکړو او دا موږ ایگزیکیوټ کوو نو دا موږ ته دواړه به موږ ته راشي چې I am learning او Python from MTCI کوم تاسو موږ په دې فایل کې I am learning from MTCI next زموږ سره د writing to a file دا موږ په W باندې ډینوټ کوو د رائټینګ لپاره هم لاول به موږ څه چل کوو موږ خامخا د خپل فایل چې کوم دی دا به اوپن کوو سیم دا اوس د دې رائټینګ لپاره چې کوم دی دا دوه طریقې دي څنګه د اوپن کول لپاره زموږ سره د دې دوه طریقې دي نمبر 1 طریقه څه ده دا خو به زموږ د W په موډ کې کولاویږي اوپن کیږي او یا به دا زموږ سره په A موډ کې کولاویږي د W او د A څه مطلب دی دا مطلب ته ویلیو دا خو رائټ دی رائټ موډ دی دا رائټ موډ دی او دا چې دی دا اپینډ موډ دی رائټ کې ورته زه دغه هم ویلی شم اوور رائټ صحیح اوور رائټ او اپینډ چې ما تاسو ته ویل هغه څه ایډ ایټ د اینډ کله چې موږ رائټینګ موډ استعمالو یا په W موډ کې یا په A موډ کې رائټینګ W موډ کې چې کله راشي دا به صحیح زموږ سره صحیح اوور رائټ موډ راځي او دا بل چې دی دا به اپینډ موډ راځي اوور رائټ مطلب دا دی کوم ډیټا چې په دې کې ایگزیسټ دا به لاول ټرنکیټ شي ډیلیټ شي او په هغې به له پاسه زموږ چې څه لیکو هغه ولیکلی شي او اپینډ دی آلریډي زموږ ډیټا پته ده پای پسې موږ نور ډیټا چې کوم دی دا څه ایډ کوو د دې دوانو ډیفرنٹ کیسز دي او د دې لپاره به موږ رائټ کی ورډ چې کوم دی دا به موږ یوز کوو پایتن کې موږ دا څنګه کوو فرض کړه موږ اوس زموږ
زموږ فایل دی دا هلته زموږ سره کولاو دی چې پکې موږ دا ټیکسټ لیکلی دی دا به زموږ سره اوس فرض کړه موږ په ډبلیو په موډ کې کوو دا به زموږ ډبلیو شي او موږ به بیا څه چلو کوو نوې دا سټر ډیټا چې کوم ده دا به ډیلیټ کوو او په دې لپاره به اوور رایټ کوو نوې ډیټا د دې لپاره موږ څه وکړو اف ډاټ رایټ د دې لپاره مو تاسو ته کیورډ به موږ څه استعمالو رایټ استعمالو او په دې کې زه ولیکم فرض کا جاوا سکرپټ زه ولیکم چې زه جاوا سکرپټ لرن کوم او فرض کړئ سره زه 1 2 3 سي انټیجرز سره هم اډ کوم کله چې زه دا رن کوم او اف ډاټ کلوز مطلب زه خپل فایل کلوز کوم کله چې زه دا رن کوم تاسو اوس دلته راشئ زموږ د خپل ډیمو فایل ته دا اوور رایټ شوی دی هغه I am learning Python from MTCI delete شو level او I want to learn JavaScript 1 2 3 دا په override شو اوس زه ګورم د دې په رائټ موډ چې کوم دی دا زه اړوم A موډ ته A موډ مطلب اپند پسې چل وکړي دا کم ډیټا چې الریډي دلته راغلی ده په دې پسې به دا به override کوي نه خو په دې پسې به زموږ نیکسټ ډیټا چې کوم ده هغه به ولیکي فرض کړه زه دا اپډیټ کوم په دې پسې بیا ولیکم چې then I will move react js بس دا بس ما ولیکو دا زه رن کوم بس تاسو خپل ډیمو فایل ته راشئ دا وګورئ then I will move to react js لول زموږ دا و په دې پسې موږ بیا اپینډ کو دا پسې موږ خپل اپینډ نوې دغه وکړو مطلب دا شو په A کې او په A کې او په W کې دا فرق دی اچھا زموږ دلته دا ډیټا چې کوم دی دا په 1 لاین کې په دې کې راغله دا ولې موږ 1 لاین کې راغله چې دلته ته موږ نیکسټ لاین شو کړی دی نو نیکسټ لاین چې موږ شو کوو موږ ولیکو بیک سلیش ان زه په خپل دا کې نیکسټ لاین بیک سلیش ان ولیکم د دې به موږ ته په نیکسټ لاین کې زموږ د پرنټ کی دا زه ایگزیکیوټ کوم دلته خپل دغه راشم دا ویني د تاسو ګورئ د موږ ته په بل لاین کې راکو دا ولې موږ د سره الریډي موږ دا ایگزیکیوټ کړو چې موږ سونه پیری ایگزیکیوټ کوو نو د موږ ته دا لاین چې دی موږ ته په دې کې اپینډ کوي ځکه دا موږ یو دوه پیری ایگزیکیوټ کوو یو پیر دا راغی یو پیر دا راغی دریم پیر موږ ایگزیکیوټ کوو خو د نیو لاین سره راغی نو دا نیو لاین ته راکوز شو دا چې څومره موږ ایگزیکیوټ کوو دا به دې سره اپینډ کیږي دا خو اوس زموږ سره کوم فایل چې موږ راخکړو demo.txt الریډي موږ راخکړو نو په دې کې موږ ایکسس وکړو کنه اوس فرض کا دا رائټ موډ کې چې فرض کا موږ دغه کو رائټ موډ کې یا موږ A استعمالو یا موږ W استعمالو او زموږ سره الریډي زموږ سره دا فایل موجود نه وي زموږ سره دا موجود نه وي دی به موږ ته راشي موږ ته اتوماتیکلی زموږ سره یو فایل جوړ کی فرض کا زه دلته ولیکم چې sample.txt او په A موډ کې نو دلته تاسو ګورئ دلته زموږ سره سیمپل فایل نشته کله چې دا زه ایگزیکیوټ کوم دی به اتوماتیکلی موږ ته دا ایگزیکیوټ کوي او نور سره سکشن کوم سی کلوز کوم دا تاسو ګورئ دا زموږ سره sample.txt فایل زموږ سره دلته کریټ شو کله چې موږ نه کریټ کړی دا اتوماتیکلی زموږ سره کریټ کیږي دا زه ډیلیټ کوم او اوس د W موډ کې زه دا چیک کوم دا رن کوم نو په W موډ کې هم موږ ته دلته راغی د موږ ته دا سیمپل فایل څه شو د موږ ته کریټ کو نو په رائټ موډ کې کله په A موډ کې یا په W موډ کې موږ فایل ایگزیست نه نو د موږ ته اتوماتیکلی د موږ ته فایل جوړ کی
اوس نیکسټ مونږ دا کوو چې مونږه دوه موډ چې کوم دي دا کمباین کوو دوه موډز ریډینګ او رایټینګ سایملټینیسلی. د دې مختلف طریقې دي. یو آرټیکل زه تاسو سره شیر کوم. دا آرټیکل دی، دا ډېر انټرسټینګ او ډېر بهترین آرټیکل دی. دې لینک به زه تاسو سره شیر کوم. دا تاسو ټول وګورئ، دغه لیکلي دي دا بره چې تاسو راشي دا ټول دغه دا فلوټ چارټس دي وغیرہ. د دې ډیټیل دي، د دې انټرسټینګ ټاپکس دي. نور هم تاسو کته شي دا. او دلته چې موږ راشو دا یو آر دی، آر پلس دی، ډبلیو دی، ډبلیو پلس، اے دی او اے پلس دی. نو آر ډبلیو او اے دا هم الریډي ډسکس کړی دي، دا خو سمپل دي. دغه دي راځي دا 1.1 چې کو چې دا څنګه زموږ سره راکېږي. زموږ سره پرس کا زموږ سره زموږ د خپل ډیمو فایل چې کوم دی په دې کې زه ولیکم this is a sample file او سیو کوم. او اوس چې زه خپل فایل چې کوم دی زه د آر خو مونږ کتلی وو چې د خو سی ریډ کوي که نه. اوس آر پلس موډ کې خپل فایل چې کوم دی دا کولی وهم. آر پلس مونږ ته څه کوي، او کله چې مونږ دا خپل فایل په آر پلس موډ کې اوپن کوو نو دا به څه کوي، مونږ ته راکوي اوپن فار ریډینګ اینډ رایټینګ. ریډینګ او رایټینګ کوي. په دې کې به دا ډیټا چې کوم ده دا به ټرنکیټ کېږي، نه ټرنکیټ کېږي ډیټا په ډبلیو کې او په ډبلیو پلس کې ټرنکیټ کېږي. او د سټریم بیا خو څه وایي اوپن آر پلس وایي اوپن فار ریډینګ اینډ رایټینګ. The stream is positioned at the beginning of the file. The stream اصل کې څه شی، the stream basically دا like a pointer دی. مطلب دا دی د دې فایل چې کوم دی دا په بیګنینګ کې د په شروع کې به د دې څه کېږي، پوزیشنینګ کېږي. څنګه به کېږي، راځه دا په پایتن کې چې کو زما دا خپل فایل دی چې په دې کې ما ولیکو this is a sample file. د دې کې دا مونږ ولیکو. نو زه به اوس دلته څه کوم، په آر پلس کې موډ کې به زه خپل فایل کولی وهم. نو اوپن همیشه لپاره به موږ اوپن لیکو، ځکه چې موږ خپل فایل چې کوم دی دا موږ اوپن کوو. اوپن به کوو موږ څه شی، خپل فایل. زموږ د فایل څه نوم دی، demo ډاټ ټي ایکس ټي. زموږ فایل ټي ایکس ټي نوم دی. او موږ په کوم موډ کې کولی وو، په آر پلس موډ کې دا موږ اوپن کوو. بیا مو چې لیکو اف ډاټ رائٹ में को څه شي په دې کې زه اوس نور څه لیکم، اے بی سی دا به کې ما ولیکو. او همیشه دپاره ما خپل فایل چې دی دا به زه څه کوم، کلوز کوم. نو څه چلو شو، دا زموږ اول تاسو دا وګورئ زموږ دا فایل دی this is a sample file. دا به څه چلو کې زموږ خپل اول اوپن کو څه شي خپل فایل. دا اول راکی بنکو په یو ویریبل کې واخلو اف ډاټ اوپن. همیشه موږ خپل اوپن کوو څه شي خپل فایل. دا فایل زموږ نوم دی او کوم موډ کې آر پلس موډ کې موږ کولاو. آر پلس څه کوي هغه دا اوس موږ ګورو. دا به موږ رایټ کو اے بی سی او ډاټ کلوز وکړو. دلته موږ ویل چې دا په شروع کې په بیګنینګ کې به د دې پوزیشن کېږي. څنګه به کېږي دا به موږ ایگزیکیوټ کړو. دلته موږ خپل فایل ته راشو. دا تاسو وګورئ په لاوله کې مطلب بیګنینګ کې د دې پوزیشن کېږي. دا د لاول او ټي ایچ آی ایس دس. نو اے بی سی پکې ما پوټ کو. نو دا په لاوله کې څه چلو کو، خپل ډیټا دا کړه دی ټرنکیټ نه کړه، خدای اوور رایټ کړه. ټرنکیټ لاول دی چې لاول دا بالکل ختم کی او بیا موږ چې څه لیکو هغه لیکي. نو دا لاول ټرنکیټ نه کړه دی په هغې دس باندې له پاسه د دې پوزیشنینګ وشو. تاسو ولیدو چې آر پلس څه چلو کو، اصل کې اوور رایټ کو څه دا اے بی سی اوور رایټ کو په څه باندې، په زوړ
دغه باندې نو اي بي سي دغه پور شو او دا اس چې دا ریزن نه زموږ زوړ سنټنس چې کوم دی دا سٹارټ شو سیمیلرلی دا مونږ ریډ کولای هم شو لکه چې دا کمبینیشن اف موډ دی کنه اف ډاټ ریډ پکې ماته څه شي اف ډاټ ریډ پکې اف ډاټ ریډ پکې نو ریډ به موږ ته سره کی دی به موږ ته تاسو د تر شو بس خپل فایل ته دا اي بي سي چې دی د ماته تاسو ته ویلو چې دا کې دا سټریمینګ چې دی مطلب ایز بیسیکل دا دی پوینټر اي بي سي دا اوور رائټ شو پوینټر راغی دا چې کوم دی چې دا بلینکینګ کیږي دی به د دقه ځینه سٹارټ واخلي او د دې نو اخوا دی سو کی ماته پرنٹ کی دا په ماته پرنٹ کی ځکه چې د پوینټر د ریزه پور راغی دا ریپلیس شوی دی اي بي سي چې دا ریپلیس شوی دی دا کوم چې نه دی ریپلیس شوی دا override شوی دی یا ریپلیس شوی دی نو دا is نواله اس نواله is a sample file دی به مطلب دلته ریډ کی دا وګورو دا موږ ته ریډ به موږ ته دا موږ ځان ته فرند کو دا تاسو وګورئ is a sample file دا اي بي سي چې دا څه شي دا ریپلیس شوی دی دا override شوی دی او یعنی پس موږ د خپل فایل څخه ریډ کړو ان نیکسٹ زموږ سره د w خو موږ کتلې ده وسره زو w پلس د ګورو w پلس چې چل کې د open for reading and writing the file is created if it does not exist کله چې exist شنی دا موږ ته already دا موږ ویل چې دا موږ فایل جوړول شي otherwise it is truncated مطلب سره truncated مطلب دا لري چې دلته به دا ټول کمپلیټلی فایل چې کوم دی ډیټا چې کوم دا به وایپ کیږي څنګه به وایپ کیږي راځي دا وګورو دا زموږ هغه فایل دی دا تاسو وګورئ هغه شانتي اي بي سي از ا فایل سیمپل فایل دا زموږ فایل دی زموږ فایل کې دا ډیټا موجود ده دا زه په w پلس موډ کې کولا وهم دا رائټ پتی مونږه الانسات کمنټ اوټ کو دا زه سی پر ریډ کوم دا چې زه کله ریډ کوم او دا زه ایگزیکیوټ کوم دا تاسو وګورئ دا ایسوم رانه دلته په آوټپوټ کې ځکه سره نه کنه الته موږ خپل فایل وګورو به زمونږ به دا لاول به زمونږ څه کړی دا فایل به ټرنکیټ کړی زمونږ ټول ډیټا چې کوم دی یا به وایپ کړی دا وګورئ زمونږ فایل چې دی دا زمونږ خالی شوی دی څنګه خالی شوی دا دی w پلس سره دا ډیټا ټرنکیټ کیږي اوس دنه پس کومګه وړو نو دا مونږه رائټ کولای هم شو څنګه رائټ کولای شو اوس دنه پس مونږه وړو او په دې کې رائټ وړو نو مونږ په دې کې دا رائټ کولای هم شو څنګه رائټ کولای شو دلته به زه وګورم چې f dot write abc ما څه چلو کو په دې کې رائټ کو abc او دا څه کله ایگزیکیوټ کوم دا تاسو وګورئ دلته موږ ته په آوټپوټ کې سره نه خو الته چې موږ خپل فایل لاړ شو الته موږ ته abc راغلی دا دی نو دا و زموږ سره w پلس موډ اوس نیکسټ زموږ سره دی a پلس موډ څه کوي دا هم اوپن فار ریډینګ اینڈ رائټینګ دی خو دلته به موږ څه کوي اپینډ کوي به اپینډ به تاسو ته ویلو په انګلیش کې دا هغې ته وایي چې ایٹ د اینډ ایډ کول په لاست کې ایډ کول ته سوی پرنټ کول ته وایي the stream is positioned at the end of the file دا موږ ته دا راکوي راځئ دا په پایتون کې دا څنګه کیږي دا زموږ هغه زوړ فایل دی دا به موږ څه کوو a پلس موډ به کوو زموږ سره او ریډ به کولاول او بیا به څه کوو abc به کوو ریډ سره به زموږ سره څه چلو کوي ایس هم موږ ته پرنټ نه کوي ځکه چې د ریډ سره دا سند راځي او رائټ چې کوو موږ abc نو دی به موږ ته abc راکوي خو دا به اوور رائټ کیږي نه دا به سره اپینډ شي په اخر کې به سره abc ولیکلی شي لکه زموږ سره زموږ په فایل کې abc الریډي لیکلی شوي دي دی به سره په لاست کې abc نور ولیکي دا چې زه کله ایگزیکیوټ کوم
دا ګوره تاسو په آوټپوټ کې د ریډ د وجې موږ ته سره رانلل او اے بي سي چې موږ چیک کړو هلته تاسو وګورئ نو اے بي سي ورسره په لاست کې اپینډ شوي دي. نو دا زمونږ ټول دغه ډېر شی میتھډز دي خو دا چې کوم دي آر پلس ډبلیو پلس اے او اے پلس دا ډېر زیات اهم دي، دا ډېر زیات یوزیبل دي. د نور لغت موږ ته خاص ضرورت نه پیښیږي، کوم چې اهم هغه موږ ډسکس کړل. دا ټول زموږ سره امپورټنټ موډز وو. راځئ دا موډز چې کوم دي دا یو پیره بیا سمرایز کوو په اگزامپل سره سټرکچر وپیژنو. اچھا زموږ سره خو لاولنې وو آر دا خو سمپل دی، ریډ او رائټ او اپینډ دا خو اسانو. اوس زموږ سره مسله راځي پس کې په آر پلس کې. آر پلس دی، آر پلس چې کوم دی دی زموږ سره څه کوي، زموږ سره سوي آر پلس کې زموږ سره سوي ریډ پکای رائټ پکای او دا پوینټر چې کوم دی دا پس کې دا په سٹارټ کې وي او نو ټرنکیټ پي پته کې مطلب دی پته کې به ډیټا ټرنکیټ کیږي نه. بل زموږ سره دی ډبلیو پلس دی کې زموږ سره څه کیږي کې زموږ سره ریډ کیږي رائټ کیږي او دلته خو اصل کې څه کیږي ډیټا څه کیږي ټرنکیټ کیږي. ټرنکیټ چې یو پیر دلته ډیټا چې کوم دی هغه ټرنکیټ شو نو په دې کې مطلب دی په دې کې ډیټا پاتې نشو، پوینټر د دې پته نه لګي چې په اینډ کې دی که په سٹارټ کې دی د دې څه مطلب پاتې نشو. بل زموږ سره څه دی، بل زموږ سره دی اے پلس. اے پلس څه کوي زموږ سره دی به زموږ سره ریډینګ کوي او دلته به څه کوي زموږ سره دا به زموږ سره اپینډ کوي. اپینډ څه ته وایي په لاست کې یو ځای کول او د دې پوینټر به په کوم ځای کې د دې پوینټر به په دغه کې په اینډ کې څنګه په اینډ کې په لاست کې دا ایډ کول کوي او ظاهره خبره ده چې په دې کې به نو ټرنکیټ نو ټرنکیټ دا بالکل سمپل خبره وي چې دا زموږ له څه پکار دي، دا موږ له نوټ کول پکار دي. موږ له په دې کې څه نوټ کول پکار دي چې دا پوینټر په کوم ځای کې دی او ټرنکیټ کیږي په کوم ځای کې. په آر پلس کې په سٹارټ کې پوینټر وي، په ډبلیو پلس کې پوینټر نه وي ځکه نه چې په دې کې ډیټا ټرنکیټ کیږي. ټرنکیټ مطلب ډیټا زیرو شي نو پوینټر ضرورت پاتې نشي او په اے پلس کې په اینډ کې کیږي ځکه چې دلته اپینډینګ کیږي او ټرنکیټ په دې کې نه کیږي. اوس زموږ سره یو لاست یو بل فنکشن دی چې هغې ته موږ وایو څه شی with syntax. with syntax دی with syntax چې چل کوي دا د دا with syntax دا د فایل اوپن ریډ او د کلوز وغیره دا یو بله بهترینه طریقه ده په پایتن کې with the keywords څه شی with using keywords with څه چل کوو موږ په دې کې موږ ولیکو چې with به موږ ولیکو اوپن موږ څنګه خپل فایل کولو څنګه چې زړه طریقه ده هغه شانتي دی خو په دې اوپن نه مخکې موږ څه ولیکو with ولیکو with اوپن بیا به موږ خپل ولیکو خپل فایل نیم کوم چې زموږ فایل نیم دی او بیا به موږ خپل موډ ولیکو کوم موډ کې موږ دی ریډ کوو یا رائټ کوو یا اپینډ کوو کوم موډ چې زموږ خو په اخر کې زموږ سره دلته یو نوی شی راغی دلته دی as if څه مطلب دی دا ټول سټریم نه دی دا ټول سټریم چې کوم دی دې ته به موږ څه وایو as if وایو او دا اف چې کوم دی په دې باندې به بیا موږ څه چل کوو ټول فنکشنز چې کوم دی اپریشنز چې کوم دی دا په موږ په دې اف باندې پرفارم کوو. اوس په دې ځای کې یو خبره نوٹ کول دي چې دلته کولون شي د کولون نه پس بیا انډنټډ باډي شروع شي نو دا انډنټډ باډي نه دلته چې هر څونه دا باډي راشي دا به ډیپینډ کوي په څه شي باندې په دې اف باندې. بس سمپل دا خبره ده.
بس زه یو سیمپل پروګرامینګ کوم چې فرض کړه زمونږ یو خپل یو فایل دی هغه موږ اوپن کوو بیا یې ریډ کوو او بیا یې څه کوو کلوز کوو د هغې دپاره مونږ څه چل وکړو دا زمونږ زوړ فایل دی demo.txt په دې کې زه ولیکم چې this is a sample file زه صرف دا کول غواړم چې اوپن کم ریډ کم او خپل فایل او بیا یې کلوز کوم by mtci بس دا ما سیو کو دا فایل چې کوم دی ته صرف اوپن کوم او دا صرف څه کوم ریډ کوم د هغې دپاره دا موږ څنګه چل کوو په ویت سینټکس کې به دا موږ څنګه کوو نو زه به څه کوم اول دلته به زه کوم ولیکم چې ویت کیورډ به یوز کم او اوپن به کوم او خپل فایل به همیشه اوپن کوم زموږ د فایل نوم دی demo.txt زه په آر موډ کې زه کوم زمونږ موډ شو ASF په موږ دلته داسې یو آسان لفظ و چې دا الیاس دی الیاس مطلب یو نیک نیم دی د دې ټولو سینټکس په ځای باندې به موږ دا اف بیا ډینوټ کوو او په دې اف باندې به بیا موږ څه کوو خپل فنکشن پرفارم کوو اوس زه دا څه کوم ریډ کوم نو اف ډاټ ریډ کوم ماته څه شی دا زه په یو ډیټا کې ور واچوم او پرنټ کوم خپل ډیټا د کله زه پرنټ کوم د وګورئ کم فایل زموږ په فایل کې چې دا څه پراته وو هغې موږ ته څه وکړل داسې موږ ته دلته څه کړل ریډ کړل یو به ستاسو په ذهن کې دا خبره اوس په دې ټایم کې راځي چې یو ښه پروګرامر ما تاسو ته ویلي چې دا نشاني ده چې خپل فایل چې دی هغه همیشه څه کوي کلوز کوي نو کله چې موږ ویت سینټکس یوز کوو موږ یوز کوو نو هغې کې د کې ضرورت پیښیږي نه ځکه چې دا ویت چې کوم دی دا اتومیټیکلی ستا کار کوي اتومیټیکلی ستا فایل چې کوم دی کله وزګار شي د دې نه نو دی بیا دا فایل اتومیټیکلی کلوز کوي اوس زه دا ډیټا چې کوم ده دا زه اوس په رایټ موډ کې لیکم دا زه رایټ موډ کې به زه دا څنګه لیکم with open به کوو او هغه شان دغه به کوو open with د خپل فایل به کوله کوو او په ډبلیو موډ کې به کوله کوو رایټ موډ کې به کوله کوو ASF کله چې دا دا کوم نو f ډاټ رایټ فرض کړه دې ته زه ولیکم چې نیو ډیټا او دا زه اکزیکیوټ کوم دا تاسو ګورئ دلته چې دلته خو موږ ته سره نه د ریډ په کې دلته چې کله موږ راشو دا الریډي دا زړه ډیټا یې ټرانکیټ کړه او نیو ډیټا یې دلته ولیکله ځکه چې موږ په ډبلیو کې ویلو چې دا دی بل اول خپل ډیټا چې ټرانکیټ کوي او آینده پس په بیا اوور رایټ کوي زموږ سره بل دی ډیلیټ ا فایل چې کوم دی دا موږ لکه څنګه چې موږ دا اف ډاټ رایټ او اف ډاټ ریډ ولیکل نو داسې موږ دا نشو لیکلی چې اف ډاټ ډیلیټ یا اف ډاټ ریموو چې موږ د خپل فایل چې کوم دی دا موږ څه کوو ډیلیټ کوو یا ریموو کوو د دې لپاره موږ یو خاص ماډول یوز کوو چې هغې ته وایي OS ماډول څه شی دی ماډول از لایک لایبرري دا یو لایبرري یا یو پروګرامر یو غټ پروګرامر چې کوم دی سینیر پروګرامر چې کوم دی هغه دا پروګرامینګ کړی او دا یو بهترین پروګرامینګ کړی چې په هغې کې یوزفل فنکشن وي او هغه فنکشن چې کوم دی هغه مونږ استعمالو نو کله چې مونږ یو ماډول استعمالو نو د هغې اول به مونږ ته داسې چل کوو دا به مونږ امپورټ کوو لکه څنګه import ډاټ OS او بیا به مونږ خپل کوډینګ کوو نو اول به زه خپل OS ماډل چې کوم دی OS سټینډ فار اپریټینګ سیسټم OS چې زه کله امپورټ کوم او دا زه اکزیکیوټ کوم د دې ماته څه آپشن نه راکوي څه میسج وغیره یا ایرر نه راکوي نو په پایتن کې بعضې نیم چیزونه پری انسټال وي او بعضې نیم چې کوم دی هغه پری انسټال نه وي لکه فرض کړه زه وګورم ټینسر فلو دا زه وګورم تاسو وګورئ دی ماته وایي نو ماډول
نیم ټینسر فلو. ټینسر فلو یو ماډیول دی، یو لایبرری ده چې دا موږ په ماشین لرنینګ کې یا په ډیپ لرنینګ کې نیورل نیټورکس لپاره موږ دا استعمالو. نو دا زموږ سره نه دی انسټال، نو ځکه دا امپورټ کیږي نه. چې کوم ماډیول زموږ سره نوی انسټال، نو د هغې دپاره موږ بیا یو کمانډ استعمالو چې هغې ته موږ وایو pip install او ټینسر فلو. دا ورته موږ ولیکو، دا به موږ ته انسټال شي. داسې هر یو پیکج چې کوم دی، هر یو ماډیول چې کوم دی نه انسټال، نو د هغې دپاره موږ دا کمانډ استعمالو او دا بیا موږ امپورټ کوو. نو په دې کې بعضې ماډیول چې کوم دی په پایتن کې هغه آلریډي پری انسټال وي، لکه دا او ایس، دا چې کله زه ایګزیکیوټ کوم دی ماته ایرر نه راکوي. نو زه به څه چل وکړم، اوس دا خپل فایل چې کوم دی دا به زه ریموو کوم. اول ما څه چل وکړو، خپل ماډیول چې کوم دی دا مې امپورټ کوم. اوس دا او ایس به زه استعمال کوم، او ایس ډاټ په دې کې یو خپل یو بلټ ان فنکشن دی چې هغې ته وایي ریموو به کوم، او د دې ریموو نه پس به زه خپل فایل نیم ورکوم. نو فایل نیم اوس فرض کړه زموږ سره دلته دا دی، یو زموږ سره زموږ دا ډیمو دی، بل دی سیمپل. د فرض کړه دا سیمپل فایل چې کوم دی دا زه ډیلیټ کوم. زه به ولیکم چې سیمپل ډاټ ټي ایکس ټي. دا چې زه کله ولیکم او دا زه ایګزیکیوټ کوم، دې سیمپل فایل ته تاسو ګورئ چې دا ډیلیټ کیږي او که نه. دا چې زه کله رن کوم، یس د دې ځای نه سیمپل فایل چې کوم دی هغه څه شو، ریموو شو. نو دا اوس زموږ سره مکمل کمپلیټ آی او انپوټ آوټپوټ فایل سیسټم کوم چې مونږه بیان کو ستاسو سره. په دې ځای کې ما ستاسو سره یو بل جیسن فایل والا اگزامپل لیکلی دی، دا تاسو وګورئ چې امپورټ کو مونږه جیسن څنګه چې مونږه دا او ایس ماډیول چې کوم دی دا امپورټ کړو، دغه څنګه مونږه جیسن دغه کو. ما یو سمپل ډکشنري واغسته، ایج، نیم او سیټي. بیا د دې ما یو جیسن فایل جوړ کړو او د هغې ډیټا چې کوم ده دا مونږه څه کړه، ریډ کړه. دا چې کله مونږه ایګزیکیوټ کړه نو دی ماته دا ډیټا راکړه. اچھا مونږ ته په فایل هینډلینګ کې کوم چې مونږ دا انپوټ آوټ فایل وی، په دې په هینډلینګ کې مونږ ته په دې وخت کې مونږ ته هینډلینګ په وخت کې مونږ ته ایشوز راتلی شي. څنګه ایشوز راتلی شي؟ یو فایل مثلا فرض کړه یو فایل چې دی هغه سره موجود نه دی، مونږ کریټ کړی نه دی، ایگزیسټ نه دی، او مونږ هغه اوپن کوو په ریډ موډ کې، نو هغه ډیفینیټلی چې مونږ به هغه څه کېږي، هغه به نه اوپن کېږي ځکه چې هغه ایگزیسټ نه دی، سره کریټ شوی نه دی. نو د هغې دپاره مونږ څه شی کوو، ټرای ایکسپټ یوز کوو. ټرای ایکسپټ بیسیکلی څه کار کوي؟ دا که چېرته کې مونږ فایل اوپن کولو کې څه ایشو راشي، مونږ د فایل اوپن کولو کې څه ایشوز راشي، نو د هغې د ګریسفل میسج ورکولو او یوزر ته پته ولګي د دې ګریسفل میسج د وجې چې اکچولي څه ایشو ده او هغه څه کي، هغه ته ریزالو کي. نو زموږ سره دا یو ورکوډیشن کوډ ما لیکلی دی، ټرای او دا ایکسپټ. نو په ټرای کې هغه شانتې موږ ولیکو چې وید اوپن که ماته ما خپل یو خپل فایل ورکړو، د هغې نوم دی نان ایګزسټنس فایل ډاټ ټي ایکس ټي په ریډ موډ کې ایز فایل. نو دا زموږ سره ایګزسټ نه دی، دا موږ کوو دا موږ ریډ کوو. دی به ماته څه فایل ناټ فاوند ایرر دی به ماته شو کي، د فایل ډز ناټ ایګزسټ. کله چې دا زه اوپن کړم نو دی ماته ایرر راکړي چې ایرر څه شی دی، د فایل ډز ناټ ایګزسټ، د فایل سره ایګزسټ نه دی. په دې باندې به خیر زه یو بریف ډیټیل جدا یو لیکچر جوړوم انشاءالله. نیکسټ لیکچر چې زموږ دی هغه به زموږ صحیح ټرای ایکسپټ وي. نو دا زموږ او دغه ختم شو. څه مشکلات وي د هغې تاسو سره به دا نوټ بک شیر شي او د هغې کوېسچنې وغیره دا به شیر شي، خو تاسو به پریکټس خامخا کوئ. پریکټس امین پرفیکټ. دا زموږ لیکچر ختم شو. نیکسټ لیکچر کې به ملاقات کوو. الله دې مونږ او تاسو په خپل حفظ او امان کې واخلي. آمین. جزاک الله.